باب بغیر ترجمې نه دی او تاسو ته ما ویلي چې دا کوم باب بلا ترجمه دا د اول باب نه اول باب ته په نسبت باندې فصل داږي لکه ګویا کې دا داږي فصل دی اول مناسبت بینهما د دواړو په منځ کې مناسبت همي د دې د احادیث داږي د احادیث سره جوړ کړی د دې وجنه ترجمه الباب نه راغلی چې حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وای ابو هريره ما د پیغمبر اسلام نو ورېدلی فرمایلی چې قرست نملة نبي من الانبیاء اوچی چو یو میگی یو پیغمبر د پیغمبرانو د الله نه د الله یو پیغمبر د مرګرو سره روان دی په یو علاقه باندې تیریږي هلته دمه کوي هلته میږي هغه له ټک ورک دا زمونږ دا میږي دلته خوراک نه کوي او په دې عربو کې داسې میږان دي چې هغه سړي له ټک ورکي نو هغه کله سړی بېهوشه کېږي مګۍ سره همدغسې دي خو د هغې کې ما لیدلي په خپله باندې خیال هم دی نو دا داسې دي چې هغه سړی بېهوشه کوي زه به د خپلې مدرسې لپاره د چاندې له تلمه د دوبۍ ته نو هلته زید نوم یو ځای دی په هغې کې یو کیمپ و زمونږ را خلک پکې ډېره وو په هغې کې یو جومات ساز کړی و په هغې کې یو امام و او امام د بنګلادیش و هغه چېرته اذان کو په د هغې لاس ایښی و په د سپیکر او په هغې باندې میږي او ټکې ورکړی هغې بیا هسپتال له وړی نو تاسو وایئ چې د میږي دا ټکی میږي ډېر خطرناک شی دی میږي خو دا زموږ دا میږان دلته چیچل نه کوي که کوي هغه زهر پکې نشته اوس خدای پوهېږي چې که چل دی او دوی وجې نه هغه میږان چې عربي نه درسه ناست دي اوس ګوته پرې راکاږي او وجني سي وقت الموزي قبل الإجاء حدیث دی که نه چې کوم ځای تا شی تا ته ضرر درکوي هغې نه مخکې وجلی شي دا هغه شی ګوته پرې راکاږي استعمال نو دا یو پیغمبر د الله د پیغمبرانو نه هغه میږي ټک ورکړ فامر بقریة نمله هغه پیغمبر حکم وکړ ملګرو ته په هغه سوړه د میږانو باندې چې دې سوړه د میږانو باندې اور بل کوي فاحرقت هغه اوسېدل فاوحى الله الیه الله دې پیغمبر ته وحی وکړي ان قرستك نملة احرقت امة من الامم يسبح الله دا الله ولی تعالی میږی ټک درک نو تا یو لوی جماعت او یو لوی امت د اممو نه اوسېزه داسې امت تسبح الله چې هغه د الله پاکي بیانوي وان من شیء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم قرآن کی ذکر هر شی د خدای تسبیح وي میږان هم د الله تسبیح وي باب خرق الدور والنخل امام بخاری دا کتاب الجهاد شروع کړی دی آیا د کفارو کورونو ته اور ږدلی شي د کفارو باغونو ته اور ږدلی شي نو که بغیر دی نه ذلیل کېږي نو اور هم ورته ایښودی شي او که بغیر دی نه ذلیل کېده نو بیا نه دي پکار حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل حدثني قيس بن حازم قال قال جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير رضي الله عنه آئی مات نبی اکرم فرمائے الا تريحني من ذا الخلصته آیا تمال راحت نہ راکئے ما نخلاصئے د ذو الخلصینا
دا ذوالخلصه نشي ختمولی چې ما د دې آرام ما ته حاصل شي چې دا په ما باندې یو بوج دی چې داسې یو بتخانه څنګه په یمن کې چې کوم دی د هغې عبادت کیږي دا ختمول پکار دي. وکانه بیتن فی الخصا دا یې ترجمه شوه. دا نبی علیه السلام چې وایي ماله ته خلاصې د ذوالخلصې نه راکړې دا ذوالخلصه څه شی دی؟ نو دی جواب کوي وکانه بیتن فی الخصا په خصعم قبیله د یمن کې دا یو کور یو عبادت خانه وه د کفر د زمانې او یسمى الکعبة الیمانیه دې ته به کعبه یمانیه هم ویله. تاسو کې بخاري ته ګورئ کنه دې ته به کعبه یمانیه ویله. موږ چې دا عمرې ته تللو نو بیا موږ راسې چکر وکړې سعودي کې که نه نو نجران ته هم تلي نو په نجران کې ملګرو ویل چې هلته یو ځای دی د کعبې په نوم باندې او هغه سکندر دی اوس او نور روان شوی دی خو موږ دا موقع ونه موندله چې هغې تللی وی او دا هم کتلی وی نجران کې هلته دا وشته. نو قال فانطلقت في 50 و 100 فارس من احمس. جریر رضی الله عنه وی لاړم زه په 150 شاسوارانو په اسونو سوارو کې من احمس د خپلې قبیلې احمس نه. د جریر رضی الله عنه چې کومه قبیله هغې ته احمس قبیله وی او وکانو اصحاب خیل او زما دا قبیله خاوندان د اسونو نو ځکه 150 سواره مې ځان سره روان کړ. او قال دا انس وای دغه وای جریر وكنت لا اثبت على الخيل ما کې یو چلو چې زه به د اس پرې شاټینګېدم چې زه پهې غورځېدم و زما عادت داسې و چې په اس په سور شو به غورځېدم به تې په اس به نه ټینګېدم. نو ما پیغمبر خوا ته شکایت وکړ چې الله پیغمبره زه خو پاس نشم کېدلی فضرب فی صدري نبي علیه السلام ما پرې سینه کې راله سوک راکړه داسې دا چلی وکړو حتی رأیت اثر اصابعی فی صدري حتی چې ولیدم ما اثر د ګوتو مبارکو د پیغمبر په خپله سینه کې او وقاله وی ویل پیغمبر خو اللهم ثبته واجعله هادیا مهدیا ای الله ټینګ کې دلره په شا د اس باندې او ښایې دته خونه ورته وکړې په داسې حالت کې چې د خلکو ته ښودونکی مهدیا او په خپله باندې مې هدایت قبول کړی. فانطلق الیها پس لاړه د جریر دې ته فکسرها ماتې کړه هغه دغه ماته کړه کعبه او وحرکها اور پکې بل کړه. ثم بعث الى رسول الله بخبره بیا نبی علیہ السلام ته استازی ولېږه خبر ولا ورکوي. فقال رسول جریر ویلی هغه استازي د جریر دلته رسول په باندې استازي دی والذي بعثك بالحق دا الله پیغمبر په خدای مې قسم چې ته په حق را لګلې ما جئتك حتى تركتها كانها جمل اجوف او اجرب زماری په الله قسمی چې زما د راتلو جماعت چې په خدای مې قسمی ته په حق را لګلې زه ما جئتک لازتا تراغلی نوما حتی ترکتها حتی چې پرې خودله ما دي گویا که ته به وایې دا غوخ پمن دی. اجوف معنی خیټور او د اجرب معنی دا ده چې پمن نو دا پمنو پمن. قال ویلا راوی فبارکا فی خیل احمس ورجالها 5 مرات نبی علیہ السلام مکرر 15 ځله دعا وکړه 15 ځله چې اے الله په سړو د احمس قبیله او په سړو د احمس قبیله کې خیر او برکت واچي خیر او برکت واچي. حدثنا محمد کذی زمن ترجمه الباب وحرقها ټکی حرق الدور والنخيل روان دي. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال
حرق النبي صلی الله علیه وسلم نحل بني نذیر. سوی وی پیغمبر اسلام کجوری د بني نذیرو. دا جنگ بدر چې کله په دې بخاری کې غزواتو کې ختم شي نو د غزوات او دغه د بدر غزا چې ختم شي د هغې په تتمې په شکل باندې بیا امام بخاري د بنو نذیر غزا ذکر کړی دی. دا په بدر کې شامله ده ځکه دوی دا غداري په بدر کې کړې وه چې نبي علیه السلام د مشرکانو نه فارغ شو نو په دې بسم الله کړ. دوی په کلاګانو کې دننه شو او ورونه په ځان پسې پټ پټې کلاګانې. نبی علیه الصلاة والسلام د دوی په باغونو باندې اور لګو مخکې تیر شوي دي او قریشان خو لاړه نو دا بنو نذیر چې کوم دی پاتې شو دا قبیله وه د یهودو نه نو دې باغونو ته اور کړو او بیا حسان زیر ثابت ورپسې شعر هم ویلی دا په دې بخاري کې به تاسو له راشي چې حان علی بني لوی حریق فی البلا حریق هغه بل ټکی رانهیر شي دغه شعر حریق او ډېر آسان دی په سردارانو د قریشو باندې هغه څه شی هغه اور په بویره مقام دی. حریق بالبویرة مستطیل په بویره مقام باندې چې کوم باغونو هغې ته اور کېښوده. نو حسان زیر ثابته په اشعارو کې ویلي دي او بیا د نبی علیه السلام د تروزی دی مسلمان شوی نه دی هغه ویل چې دا اور د مدینه کې تاسو لګولی دا د خدای زیات کې ټوله مدینه پې اوسوږي او حسان زیر ثابت د هغې جواب ورکړی دا بیا راشي تاسو ته انشاءالله العزیز. حدثنا محمد کثیر اخبرنا سفیان عن موسی بن عقبه نافع دا خوش باب قتل النائم المشرک. سړی یو اوده مشرک وجلی شي که نه یو سړی دی مشرک دی او تا په اودو باندې لاندې او حربي دی. حدثنا علي بن مسلم حدثنا يحيى بن زكريا عن ابي زايدة حدثني ابي عن ابي اسحاق عن براء بن عازب قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الانصار. اوریگو نبی علیہ السلام یو جماعت د انصارنا الى ابي رافع لیقتلوه چې مړ کي دلره. دا دیتا به تاجر حجاز و لوی تاجر تمام حجاز د مکه معظمه د مدینه او ډېر لوی انتهایی مالدار یهودي او د کفارو د یهودیانو مرسته بر په مال باندې کوله او ډېر خطرناک سړی و. دې بخاري کې به راشي دغه کتاب المغازی کې قتل ابي رافع وزان لعنواني او قتل كعب بن اشرف وزان لعنواني دواړه به راشي ستاسو مخې ته. نو وایي فانطلق رجل منهم لاړ شو سړی د دې ملګرو نه فدخل علیه حصنه وردننه شو په د باندې قلعې د دوی ته. قال هغه وایي فدخلت في مربد الدواب لهم. دا ګڼ وپتلی دی ګڼ کسان کم چې دوی مشر دی او کم کار وکړو ملګرو ته جیل ته به کښېنې دې ځای کې او زه ورځمه په څه طریقه دې قلا ته ننوځم ځکه وربند دی. نو ملګري لرې کښېنول او دی راغی په دې کې د چا نه خر پاتې شوی بار نو دوی ور لرې کو کسان راوته خر ګوري زه زر بس کېناستم لکه سړی چې دو ته کښېني دای کې پرې شګر کې و پخوا دا شنګریان راووتل نو
په سادینونو کې په ځان باندې څادر غوړولې یا باترومونه نه مونږ لیدلي. نو دا ځکه چې کندې مندې خو زموږ په علاقه کې نشته، خو ځمکه هواره ځمکه ده که غرونو خلکو کندو ته ځي. نو دا زه زر وایي داسې کېناستو لکه څه یو دسماتې څادر مې په ځان راواچوه. خر والا خر ومونده دننه یې کړ. اوس څوکیدار ولاړ دی مایني الله مو بخښه که څوک د رادننه کېدلو شوق وي نو رادننه شئ. زه ور باندوم بس زر پاڅېدم او لاړم دننه. چې ستاو شومه نو دننه شومه دې کلا ته چې راتاو شوم دلته خرو طبیله وه. یوه خرو طبیله کې ننوتم. سړی راغی ور یې دننه نه پورې کړو جرندی واچولو چابي راوړه په یو تخت کې کېښود او لاړ. اوس ابورافې ته دا تیار خواره ټول راټول شوي وو. کیسې وکړې ډېرې کیسې وشوې. بس بیا ته یو راکوزېده یو زه ګورم که نه یو راکوزېده. ټول ترې راکوز شو ولاړو کورونو ته ننوته چې دا شپه داسې ښه پخه شوه که نه غلی غوندې راووتم او دوی پسې مې د بار نه زنځیرونه واچول او بیا په پوړۍ باندې هغه دوپړه کې و په پوړۍ باندې هغه ته وختم چې وختم نو مال چې ابورافع که نه بیا هغه ویل چې ولې که نه په دې ولې سره زه هغه ته ورسېدم او ما پرې ګزار وکړو خو بچ شو خطا شو. وی هغه چغې کړې زر بار راووتم چې بار راووتم بس غلی شوم او دی بس بچ شو نو بس دی مې سملاست. یو ساعت پس د اواز مې بدل کړ لکه سړی چې د چا د تعاون دپاره راشي. ابورافع د که څه چېرې شي تا چغه وواله نو هغه ورته وایي چې لامک الویل ستا د مور دپاره د هلاکتي یو سړی راباندې په توره ګزار وکړه بچ شوم او دی دا خبرې کوي زه بس ما ته ځان ورسوم. توره مې دې خېټې ته راواچوله او بیا پرې ور سملاست او پرې کوم یې حتی چې د شا د هډوکي ته ټکار شروع کړه که نه مال چې که خیري کار دې وکړو او بیا زر راکوز شوم او سپومۍ وه په دې پوړۍ کې راکوزېږم ما ځمکې ته ورسېدم نه ورسېږم ما خپل لاندې کېښود زه راولوېدم خپل مې ټکه ځای کې وخته یا ماته شوه دوه روایت به راشي خپل ماته شوه یا وخته بهرحال ما کلکه وتړله یا په خپل پټکي یا په خپل څادر باندې او ور مې لرې کړه او راووتم ملګرو ته مې ویل چې سړی برابر کړی دی ځئ پیغمبر خوا ته زیری ورسوي زه هغې پورې نه ځم چې څو پورې زه دا واورم د مرګ خبره واورم نو هله به ځم. داسې بانګونو ټیم کې پرې قلا باندې یو کس اوچت شو او اعلان یې وکړو چې د تاجر حجاز هغه چې کوم دی مړ دی بس دا اعلان چې مې واورده بیا مې ودانګ دا خپه ځان پسې راکاږم او ورسېدم وایي ما ملګري لاندې کړه پیغمبر خوا مخې ته چې کېناستم یا رسول الله الله مړ کا سړی زما په لاس ما خپله کا شویه ما ته مهربان پیغمبر وویل چې راځې خوا که دم مې راله پکې واچو داسې پرې راغله نه درد وایستو په مې روغه جوړه شو. دا عبدالله ابن عتیق رضی الله تعالی عنه دی او د سره د وفادو خو دا کار د ځان لو کو ملګري بار ځان ته کېنوي. تاسو هجرت اسلام داسې په ګپ راغلی یاست دې لپاره خلکو ډېر دوی محنتونه کړي ډېر دوی کارونه یې کړي اسلام په لار کې چې به څوک رکاوټ وکړه نه هغه به یې د منځه وړه اوس چې د اسلام په لار کې رکاوټ وي موږ د هغه مرسته کوو من هغه پشپنایي کوو موږ د هغه غلامان سازیږي موږ کې خدا مصیبت سازي نو دننه شه په دوی باندې قلعې د دوی ته قال په دخلتو په مربط دواب دننه شوما په هغه ګاړه د او استبل د سارو کې د خرو کې قال دی وی واغلقوا باب الحصن
دی دروازه دننه پورې کړ جرندی واچوله ثم انهم قد دغه چې کوم دی فقدوا حمارا لهم دوی جرند دغه بنده کړې وه کیسه کوي لا پوره نه ده چې دوی ورک کړ چې کوم دی خر لره فخرجوا یطلبونهم دوی ووتله خر طلبوي فخرجت فی من خرجا زه ووتم په هغه چا کې چې کم کسان وتل او انی اطلب دغه اریهم زه دوی ته ښیمه چې انی اطلب معهم زه دوی سره دوی خر ګورم ووجدوا الحماره خر یې ومونده فدخلوا ودخلت دوی را دننه شو زه ورسره نه رالم واغلقوا باب الحصن بیا دروازه بنده کړه لیلن د شپې او په وضعوا المفاتیح فی قوة کېښودل دا چابیانې په یو تاخ کې کوه تاخ ته وایي ښه پخوا جډیوټ به موږ د ډیوې دپاره کم ساده واګې ته وایي سوری نه هغه طرف ته وایي چې فی قوة حیث اراها وایي ما هغه ځای کې کېښودم ما ولیده فلما نامو کله چې دوی ویده شو نو اخذت المفاتیح ما چابیانې راواخیستې په فتحت باب الحصن اول مې ځان ته دروازه قلا بیرته کړه ثم دخلت علیه بیا وردننه شوم په دې ابو رافع باندې فقلت یا ابا رافع فاجابني ما جواب راکړه فتعمدت الصوت ما قصدت کوم ځای نه چې اواز راغی فضربته گزار مې پرې تور وکړه فصاح چغې کړې فخرجتو زه ووتمه یو ساعت مې تېر کړه ثم رجعت بیا واپس شومه کانی مستغیثن زه گویا کې لکه داسې اواز مې ورته احساس کړه لکه زه چې زه د مرستې لپاره راغلی فقلت یا ابا رافع ما ته ابا رافع ما ویل فقلت ما ویل یا ابا رافع وغیرت صوتي اواز مې بدل کړ فقال ما لك لامك الويل ما لك سری ستا لپاره ستا مور دې نه قلت ما شانک ما ورته ما خپله خبره وکړه څنګه او دی دا خبرې کوي زه ور روان یم قال لا ادري من دخل علی پوه یې ما خو یو سړی رادننه شه او په ضربني په توره یې باندې ګزار وکړه قال دی وایي زه ورته ورسېدم په وضعت سیفي فی بطنه دا توره مې وله پرې خېټه کې کېښوده ثم تحاملت علیه بیا مې په خپله توره ځان ور واچو حتی قرع العظم حتی چې د شاړوکو آواز شروع کړو ټک ټک شروع کړو ثم خرجت وانا داهش زه راووتم او په غبرهټ کې وم ځکه ګران کار دی فاتیت سلما لهما رالم دوی یو اندر پایا ته لانزل منه چې دین کوشما فوقعت فزه راولوېدم فصبعت رجلي نو زما خپه وختله فخرجت الى اصحابي مرګرو ته ورتم فقلت ما انا ببارح زه تلو نه مخه زه به دلته یم حتى اسمع الواعيه حتى چې د مرګ اوازه به رافع واورم وما برحت زعم شوم حتى سمعت ناعيا ابا رافع تاجر اهل حجاز ما واورېدل د یو اعلان کوونکي د مرګ د ابو رافع چې هغه تاجر د حجازو قال فقمت وما بي قلبه حتى اتيت الرسول زه پاڅېدم روان شوم او داسې روغ شوم چې بلکل زه وایم ګینې دغه نه مو خو تیز روان یم نو فاخبرناه پس خبر که موږ نبي اکرم صلی الله علیه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا احياء بن ادم حدثنا يحيى بن ابي زايده عن ابيه عن ابي اسحاق عن براء بن عازب قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الانصار الى ابي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيق رضي الله تعالى عنه بيته کور داغتا ليلا د شپې په قتله وهو نائم دا زموږ ترجمه الباب دی یو مشرک سړی په خوب کې وجلی شي او دا یې وجلی بس کوي